چاوی حضور مبارک ته وصیت کړو وینا نه په خلکو څنګه وصیت مقرر دی وی حضور وصیت د کتاب الله کړی یعنی د اخذ به کتاب الله انا از عائشہ دا شیعگان خود علی صاحب زمانہ کې پیدا بلکې د عثمان صاحب زمانہ کې پیدا شي خو پټ پټ بو علی صاحب زمانہ کې به هغه سره هغه څه پکې وڅو نو عائشہ بی خدای عمر جم دی خو اخري د معاویه صاحب د خلافت اخري کال یو کم شپته هجری اپس شپته هجری کې وفات شو دا په یو کې وفات نو دا ورځ چې چا شیعگان وی چې علی صاحب وصی رسول الله نو عاشق بن چاته پوسو کړي چې علی وصی رسول الله وی کم وخت وی د اخري وخت ورته وخت ویلو تکه شیعگان وی د اخري وخت وخت ویلو او حضور د علی سے پغې کې صاحب وفات شو ناغه وی دغه ورته ماواله اخري دغه ما سره غږ کې زمان پروتو او به راخله په مخوزه د وفات په دغه په نشم نو څنګه علی صاحب ته وصیت کړل علی صاحب دغه وخت درته انا نو وصیت په ټول مال مکه او د صلی الله علیه وسلم زیات مکه چې بال بچه د پاتې شي نو دام ښه خبره انا لکه په دې ته چې خلقو ته لاس نشي لاس دا حدیثو زلتر سما وصیت په د ثلثنا زیات نکه البته که وارثان پر راضي وي نو ټیک تا سړي وصیت په ټول مالو کې ورثه وي ډېره ښه نه ده او که ورثه راضي نه وي نو وصیت د ثلثنا زیات نه کېږي وقال الله تعالی لا يجوز للذمي وصیت ذمي چې په وطن د اسلام کې اوسي نو دی به تابع د احکامو د اسلامي نو دی به هم د ثلثنا زیات وصیت نه کوي ځکه ابن عباس يمر النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم ما انزل الله وقال الله تعالى وان يحكم بينهم ما انزل الله ما انزل الله لا يجوز نمبر توصيه انا میرا قصه بیان ہے دنا سب سے تمام بار بار اللہ باب نزا او مع المريض براسه اشاره بينه جادا کہ مریض پر سر دا سے اشارہ کو سر اشاره معلومه ونه یو سړی ورته ولاړ وي دا غوې د خیراتي ورکه مغوي داسې نو ټیک تا کوم دغه ته اعتراض نه کوي ورسه انا دوس کیسه د بل شي د وصیت نه خدای د باب د نظائر او د اشباهونه استدلال کوي په حدیث دا خو سړی نیولې شو چې ماشومې به مړې کول ناغه اشاره وکړه ناغه يهودي په اشاره د قتل شوی دی که په اقرار ها وکله راضي هغه ذکر کی کله ذکر نه کی په اقرار د مریض په اشاره باندې سړی نه وجل کی سم وارث دا حدیث ضعیف دی او معمول به دی په اجماع د امت سره او دا چې معمول به دی چې تخصیص د آیات هم پر راغله خدای خو وصیت مطلق ذکر کړی دی من بعد وصیت توصون بها دا آیات مخصص شوی دی په دې حدیث او دا حدیث د ثبوت دغه لپاره عملم کافر چې په یو حدیث عمل نه غلی نو سند یې کوي کنه وی که ضعیفي کار څنګه ذکر سند مقصد خو اثبات د حدیث وي نو چې عمل پر راغلی د امت نو به سند ته عزت نشته لکه تراوش لکات مثلا کو سو کوئی سند یې نشته عمل پر چې راغلی دغه ثبوت کافر ځکه عمل سره متواتر وګرځي نو د متواتراتو د سند نه بحث نه انا ولا وصیت لوارثن دا حدیث ته او ضعیف ده خدا په قوله علیه السلام ذکر نه کړو باغ په کې وارث ته وصیت نه کی انا مرګ وخت کې صدقه وراره ک مخکې نه مخکې وراره شم سړی د ځان کدن مسوي دا میخه خیرات کې الکه په جون دی ونه نه خیرات کوم دا وخت یو تخدیر آیات
الکه دې سره خو تعلق د حق د ورثونه نه نه ورپسې دیګونه پخې الکه دا دیګونه باغ په جون مرګړې دي چې دې چې خدای د مرګ نم بچ کړي الله دروغ جوړې د مال شوقي او د فقر نه یریږي او د غنا خواهشمند دی هغه وخت کې صدقه غوره ده داسې نه چې روح دې ګورګورو ته راورسېږي او بیا یې فلان کې له ورکړي دې باب ته ګورې دا ګران دی دې کې اعتراض هم دی په احناف باب قول الله عز وجل من بعد وصیة یوصي بها او دین یصون بها او یوصى بها دا آیات لري وصیت په آیات کې مخکې ذکر دی د دین نه خو د ټول امت په دې اتفاق ته چې دین مخکې د وصیت نه وصیت ځکه مخکې شوی دی خدای ښه پوهېږي چې وصیت کې به خلقو پروا نه لرله ځکه د وصیت کې مطالبه د هغه موسی له د طرفه ضعیفه خیراتي شی دی او د دین کې مطالبه د مدیون د داین د طرفه قوي نه خو د مری نه نیسي نو دوی به د دین اهتمام کوو د وصیت دی نه کوو نو خدای وصیت مخکې ذکر کوي کنی مسئلہ دا چې اول دین دی بیا وصیت ويذكر ان شريح عمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء بن عزيمة جاء باقرار المريض دا یو بله مسئله ده یو مریض په حالت د ځان کدن کې اقرار کی د فلان کی په ما قرضه ده یا دا مال چې دی دا د فلان کی امانت دی ما سره یا مضاربت نو دی وی چې مریض څنګه اقرار وکړي که اقرار بالدینی کې اقرار بالودیعتی نو د مریض اقرار قبول نه احناف شیخا بغلطه کوي یو خداوی د دې اقرار صحیح نه دی ځکه چې ورثه به په بدګماني کوي نو ته په مسلمان ولی بدګماني کوي یو غلطی دا چې دی په مسلمان زم دا چې اقرار بالدین صحیح نه وي او اقرار بالودیعه صحیح وي نو کلام کې تناقض دی دا اعتراض خلاصه وقال حسن بصري وي احق ما يصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخره حق خبره د تصدیق د مریض د پاره هغه ورته چې هغه ولر د آخرت او اخر دنیا دغه وخت خو دروغ څوک نه وي ولی تصدیق نه کوي وقال ابراهيم والحكم اذا ابرا الوارث من الدين برئا که یو مریض ته ووایي چې فلان کې مال خپل قرض را کړی دی ما خلاص کړی دی ابرې کو نو بس خلاص وعوصى رافع بن خديج ان لا تكشفت امرأة الفدارية عما ولق عليه بابها او لما وفات شو رافع بن خديج دا وی زما د خځې په کوټه کې چې سدي ګورې دا د دی وارثان بتنال وقال الحسن بصري اذا قال للمملوك عند الموت كنت اعتقتك جعلا کمرې ته دوی چې ما خطا آزاد کړې روانه وقال الشعبي اذا قالت المرأة عند موتها شعبي کې خځه د مرګ په وخت کې دوی ان زوجي خزانه چې مال خاوند خپل مہر را کړی دی وقبضت منه ما تقبض کړی دی جعل روانه اوس احناف سوی وقال بعض الناس بعض الشيخان وی د باجوړو د کنر لا يجوز اقراره د مریض دغه وخت اقرار صحیح نه دی لسوء الظن به للورثه ورثه به بدګماني کی چې دی یو وارث له یو شی زیاتی ورکول غواړي یا دا شی زمونږ د تقسیم نه وکړل غواړي ثم استحسن به خپل دا پرېښې د استحسان وی ترک القیاس لقیاس آخر ترک د قیاس جلی د قیاس خفی د پاره یا ترک د قیاسی د وجه د یو بل نص نه د یو بل دلیل نه نو ترک قیاس جلی لقیاس خفی یا ترک قیاس لنص آخر دې د استحسان وی نو بیا وی چې اقرار حسین دی د قرض وغیره هو يجوز اقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة وديعت سر امانت پروتی چې دا غوا د فلان کی دا
او بزعات دا سامان دا فلان کی دی مال دا شرکت دا پارا کرو یا دا مزاربت دا مال دا مزاربت نو دا سیدہ دی پیرت کے وقت خار النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم وظن و مسلمان والے بدگمانے کے خدای ہوئی اور رسول ہوئی ایاکم وظن دا بدگمانے نظام ساتے ہیں حن الظن اکتب الحدیث گمان چیدی غدیر در وجن خبر ولا يحل مال المسلمین او چې د دې اقرار صحیح نه کې نو دا خودته د پردې مال جائز کو او حال دا چې مال د مسلمان جائز نه دی ځکه حضور وی آیت المنافق ذوت من خانه دا خدای منافق شو وقال الله عز وجل ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانت بخپل اهل ته ورکه نو چې د دې اقرار قبول نه کینو خو دته د امانت مورګه فلم يخص وارثا ولا غيره شریعت په دا ادا د امانت کې دا وارث او د غیر وارث فرق نه کړي نو کله دا وایي چې دا راشي د وارث ته نو بس ټکتا دي کې عبد الله بن عمر حدیث ته دا یا الله چې د اعتراض به هیڅ یو دا چې دی وي د مړي اقرار به دین صحیح نه وي د یو وارث لپاره چې د په ما پیسې پورې دي یا دا وایي چې د باندې چې مې پیسې پورې وي غیر کړی وی احناف دا جائز نه وای ځکه چې بدګماني ده په وی دا خبره نه حضور مبارک د بدګمانۍ نه منع کړل نو وعد شروع بین دا چې اقرار بالدین صحیح نه وي اقرار بالودیعت او مضاربت صحیح وي چې دا غواړه فلان کې نو یا ټول اقرارات ومنه او یا چې څنګه اقرار بالودیعت او بالمضاربت باندې نو اقرار بالدین ومنه نو استاسو په مذهب کې تناقضات دي یو طرف ته یو سوی بل طرف دا آیات د احناف تفصیل کې اول تفصیل دا چې دا اقرار بالدین دا انشاء کې اخبار کو څوک انشاء وي یعنی اوس وي نه نو صحیح نه ده او که اخبار نو به صحیح اخبار معتبر نو اقرار بالدین کې انشاء ده او اقرار بالودیعت کې اخبار ده دا امانت د ما سره پروت نو اخبار خو صحیح ده او نوې دین وای چې مال را کړی دی یا دا په ما دین دی نو به صحیح نه دی یا وا دین دا هغه دین معلوم سببي یا وارث باندې هغه معتبر دا پلان کې په ما خرج دی ځکه چې ما ته آبادې ده 2 لک روپۍ غوښتې او هغه آبادي کړي نو چې سبب معلوم یا دا غواته ته ما غشتوانو ما پیسې نه دی ورکړې نو که سبب معلوم او ورثه منی نو اقرار اتفاقا صحیح دی او که ورثه نه منی او سبب د دین نه معلوم نو د اقرار صحیح نه دی دی وای دا بدګماني په والے کې مونږ وی بدګمانه پدې دی ولار دي که مونږ ولار د چرته نو د ځان کدان وخت اقرار به دین کې نو حضور مبارک چې ویاکم وظن د بدګمانه نه او ویاکم ومواضع تهم د تهمت د زین ځان سات نو دې په خپل تهمت پځه کې ودرې یا وا زموږه چې د ایمان سره حق ته ورثو ثابت ته پنست کتاب الله نو دی یو وارث لزیاتی شي ورکړي او دی مال سره حق تک ورثو ټول راغلي په نست کتاب الله نو موږ نست کتاب الله د په وینا ولې پریدو ټیک تک ورثه مانی خو سیدا احناف چې لیکلي دا د قضا مسائل د جګړو د خصومت وارثان نه مانی نو موږ اقرار یې صحیح نه نو که سبب معلومي یې ورثه معلومي ما هغه د قبلي نه ځکه دا حق دا ورثه ده په نص قرآن کې خدای وی د فلان کې دومره حصہ ده د فلان کې دومره حصہ ده فلان کې نو حق تک
کتاب الله باندې عمل مقدم نه لیکلی او سړي خپل ذاتی رای باندې عمل مقدم مو کتاب الله مقدم کړ مو ادا د حق د ورثه مقدم کړ چې پنست کتاب الله ثابت دی دیو څنګه ختمول غواړي یا کمول غواړي ټول مالی پنځله کوي او دی وی دا ځلکه په ما قرضه ده او اوسه پورې څه غږ نه کوو د ځان کدن وخت راغی غږ کوي نو دی مال سره خود حق د ورثه تعلق لري هغه په نفس کتاب الله ثابت دی نو د د اقرار صحیح نه دی البته که سبب معلومي یې ورثه مني نو چې ورثه مدیان دي چې هغې مني نو زمونږ پکې څه کار نو احناف په قواعدو عمل کوي قواعد دا دی چې د شریعت حکم ثابت دی اوس دی دا ثابت حکم ختمی په خپل اقرار نو ولې ختمه نو اقرار بالدین صحیح نه دی ځکه دا دی اوس نوی ورکول غواړي او اقرار بالودیعت او بالمضاربت صحیح دی ځکه هغه اخبار دی دا مال ما سره د فلان کې پروت نو ټیک نو اعتراض یې کړی خو اعتراض یې ضعیف دی دا د منافق علامه چې څوک ورسره امانت کیږي دی خیانت کی ټیک ده چې امانت کې خیانت نو چې اقرار بالامانت نو صحیح ده او چې اقرار بالدین یا بابراء الدین او ورثه نه مني او سبب یې نه معلوم نو به حق د ورثه او په نص قرآن ثابت دی هغه موږ نشو ختمولی چې هغې غواړي زموږ په حق نو دی دا نشي ختمه تعویل مناو مسخه یعنی آیات که وصیت مقدم ده خودین او دین نتو ده خودین مقدم ده عمل په اتفاق ده امتا ذکر دا دین په منزله ده امانت ده او امانت ورکول مخکې دي ضروری دي صدقه باندې کې چې رستو ته غنا پاتې شي نو چې پتا دین وینو وصیت په صحیح نه اول دین مقدم کا لکه چې وصیت کې رستو خطه پته دین نه در باندې او حضور وی صدقه با ان ظهر غنا وی چې رستو ته غنی پاتې شي انا مسله اتفاقی اشراف دیتا وی که سر ورطنه که لکه زمون چاہتا دا نامان قاب تا ناستی دے مار سر دا سکی چی نئی پا دی طرف رانے که با دی طرف دیتا اشراف بای او طلب اشراف دوارا بندی او که بغیر طلب و بغیر اشراف چادر کنو علا لکه دخلی تاکو ورک بای آئی که انکار مکا وکس سبب نی وصیت او وقف اقارب ته کړی نو قارب نمرات څوک نو څوک وای جد الاسلام یعنی چې کوم ځای کې نکاح کې د اسلام د معنی کې شریکی څوک وینا اخر پورې چې کوم رشتہ دارا ملاوی غلب ورته امام ابو حنیفه حرجی رحم داخل و دا مسائل د وقف او د وصیت د محمد بن عبد الله الانصاری نه ویلي هذا امام د فرض شاګرد دی په دې مسائلو کې د احناف سره مرګره ما ته محمد بن عبد الله الانصاری د ښکاری کې هرات کې شیخ انصاری ورته چې عبد الله هرات لیدل دوی زیارت له خلک ورته ورغلل پخپله دا عالم دی امام بخاری استاد دی او د ظفر شاګرد نو د اکثر مسائلو کې د ظفر د امام ابو یوسف په قول عمل
انا نو کسری داوی چې دا مال می دا قارب شو نو سو کوئی قارب فی الاسلام یعنی آخری نکو سو کوئی جد قریب سو کوئی حرزی محرم پاکی دانے امام ابو حنیفه د خپل عرف مطابق کړو چې قارب چې ذکر شي نو مراد ته حرزی محرمي الله او چې د زمکه وقف کړه ابو طلحه انصاری حضور پاک ورته خپل قارب له ورکړه دا مخکې وینه د وقف نو مشوره او چې قربان زور سره توکم خپل قارب نو حسان بن ثابت له ورکړه او ابي بن کامله یو ور سره په سلورم نیکه کې شریک دی ابي بن کامله او حسان ور سره په شپږم کې شریک دی څه وی مال ایران د بل پلان نه پیدا وکړ دغه پر کټه دا یو د کې جمله مکرر راغله نسب نامه د دوه ذکر دلته حکم په ترجمه کې ونه لګاو که سړي دا وصیت کړي زما قارب له ورکه نو خذ یو ماشومان پکې داخلي او کنه او بعد په طریقه د استفهام ذکر کې ذکر خلاف ته پکې د فقها دې له ترجیح پکې داخلي لکه قرآن شریف کې چې دا آیات راغی وانذر عشیرتک الاقربین نو حضور مبارک یا فلان کی نو زنانو ته آواز وکړ یا فاطمه یا صفیه نو زنانه پکې داخله کړې په اقربینو کې سم دا کتاب تفسیر کې مونږ ویل دا یو بل جزئیه ده یو واقع مکه وقف کړی نو دې دین خپل پیدا غشتي شي کنه او غشتي لکه دا په نظر نه نه واقف دان لا غشتي شي ته پیدا دا رنګ متولی د وقف ته پیدا غشتي شي او مال به پکې ذخیره کینا وقد اشترط عمر لا جناح على من وليه ونكل منها عمر سے دا شرط کړو په خپل ځمکه کې چې وقف کړی و چې د دین متولی وړي شي وقد يلي الواقف وغيره واقف کړه په خپل متولی وي کله غیر واقف وي نو جائزنا وكذلك كل من جعل بدنه نوشا لله که یو بدنه سره د خدای په نوم وقف کی او بیت الله ته روانه شي نو دې ته پیدا شي دا مخکې مسله وکنه بدنه سړي سره روانه نو حضور ورته وی سور شپه سیم بدنه ده نو احناف وی چې استقرار صورت یې نه به پیدا شي او شوافی او مالکیان وی چې حاجتي پیش نه رشتي شي امام احمد سے مطلقاً جائز وی او ظاهری وی واجب ده چې پیدا تیوانی لکه حضور حکم وکړ ارکبها ویلک ارکبها د شیخی کوله د پیغمبر مخکې انا ولکم فیها منا والبدن جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر ما خیر کې سوره دلم داخل له انا دا یو بل مسله چې سره زمکه وقف کی چاته ورنه کې بس ودا وقف ته نو امام ابو یوسف سے دا جائز وي ځکه معنا دا وقف دا ګرځي چې رفع علاقه د ملکیت ما خپل علاقه د ملکیت ته لکه خدای ته مې وسپاره لکه د اتاق پشان نو مرای چې آزاد کنو تاخو ته د ملکیت علاقه لکه محمد ته وی ضرور به چاته حواله کې ځکه یو شی په دنیا کې غیر مملوک نی نو چاته به په ملک را ودا استاش یا تی متولی شوی امام محمد سے قبض ضروری وی او امام ابو یوسف سے قبض ضروری نه وی د امام ابو یوسف سے قول اختیار کړ انا هغه وخت خو چاته نو والا کړی وی چې څوک متولی وي نو دا به حکم انا او ابو طلحه چې وقف کول هغه وخت خو دا والا چاته نو والا کړی به حضور ورته وی علیک ابام اذا كان داري صدقه لله ولم يبين للفقراء غيرهم فهو جائز که سړي دا وی چې دا کور مې د خدای په نوم وقف او دیونه وی چې د فقراء وی چې غیر نو دا روانه یعنی تعین د مصرف ضروری نه دی ويدعوها في الاقربين او حيث اراد اقربين کې وکړي یا چې څوک یې خوښ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحه بیا قصه ابي طلحه وی قربان ازمکه وقف کوم نو حضور ورته خپل رشتہ دارانو له ورکړه انا
وما تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لا يجوز بعض مليان من نظر وعدا شافعي سے قول له محمد بن حسن شیبانی حتى يبين لمن چې سو پورې دا واضح کړی نه چې پلان کړه ځکه هغه د وقف حیثیت تصدق ته او تصدق کې به ضرور چاته یو شی والا کې او امام ابو یوسف وایي د وقف حیثیت د اعتاق ته اعتاق کې ورکول او تسلیم یو متولی ته ضروري نه دی نو دی وی والقول الاول اصح ولا صح نو دی امام ابو یوسف قول اختیار او باب اذا قال عرضي وبستان صدق لله عن امي فهو جائز کوئی دا ازمکه مې د مور د طرفه وقف شو نو وانا او لم يبين لمن ذلك اگر چې نی ویل چې دا د فلان کی قوم شو یا د طالبانو شو یا د مدرسې شو کدی نی ویل نو مصیب لکه سعد بن عباده ازمکه مور پس وقف خیرات کړه دیونه چې دا فلان کی امت کې بلګي یا فلان کی فقرا به خوري یا فلان کی مساکین به خوري او مصرف ذکر نه کړ امام ابو یوسف سے امت سے بھی خامخاب ابا من ذات تصدق وقف بعد دا جماعت مکه د شل جربه او ما سرورم شریک ته زمام جماعت مکه نه لس جربه وقف نو زمون قواعد خدا دې احناف چې قبض په مشاکل ضعیف ده او دا قبض وقف تمامي په قبض نو دې به ضرور شاته ورکي چې د شيون اوس خدا له چې جګړه پکې راشي دا فقہ کې چې مسائل دي ټول د قضا دي دیانات نه دي نو کدی په وخت وقف کولو کې هغه مشاعر خو به په خارج کې رسو تقسیم کې هغه لور کې نو ټیک تا یا په جګړه په خنشي نو کوم شرایط چې فقهاو لیکلي د دې وجنه چې الته مفزکی تنازع تا نو که تنازع پکې رانه نو ټیک تا او که تنازع پکې رانه نو به بده تعین کوي او که په وخت آخر کې د وینا کې مشابه نو خیر دی خو چې په وخت تسلیم کې به تقسیم شي او متعین شي انا که سړی چاته وقف کړي د ازمکه چې د ازمکه وقف کوم اختیار یې تعالی در کوم هغه ورته وایي چې نه ما تا ته واپس کړه لکه ابو طلحه چې خپل باغ بې روحایات کړ حضور ته وایي دا وقف کوم تا ته اختیار در کوم هغه ما واوریدل قبول می کوزه تا ته واپس تر کوم ته په خپل لاس تقسیم کا نو دا جایز ده الله چې تقسیم د میراث وخت کې فقیران هم ناشتي نو بیلم پکې څور کې او هغه د قربانه چې هغه سم میراث کې سن لري نو ابن عباس سے وای خلق وی چې د آیات منسوخ دي په میراث سره قسم دې کدا منسوخ وي او خلق په عمل نه کوي وارثان وی دوه قسم والیان د صداران دوه قسم دي یو هغه چې وارثین د هغه خلیفہ مقرر کړی او یو هغه چې وارث نه نو ته هغه خیراتی شی ورکي نو خاتم پدا کې داخل الله پکې څوک نه سمړ شي نه پس زمکه خیرات یا با یا دی ګنور په لکه سعد بن عباده مور وفات شو نو حضور پاک ته وی سید د کور په خیرات کوم رسی وی او رسی یې خپل زمکه خیرات کړ ورته سم وقف شهادت کې ګوان په مقرر کې لکه دا یو لویه معامله ده نو کلیکل کې نو لیکل خدي او ګوان په مقرر کې چې ساله کې تنازع نه راځي پس دو سیزونه په اتفاق د امت رسی یو دعا یو صدقه عبادات بدنیو کې خلاف دی لکه قرآن شریف تلاوت یا منځ او روژه نو څه فقهاو دا نه رسی او څه فقهاو یې رسی او ما دعا کې او صدقه کې اتفاق دی چې دا ورپسې رسی نو که څوک درته وایي مړي پسې ختم کوو وروره په خپله کوه مړي پسې صدقه وکړه چې بې شک او بې شبې دی به دیګ نه باندې کوي او غایبانه جنازې به په شروع او قرآن شریف ختمونه په طالبانو شروع هلکه نه زناورو طالبانو له پیسې ورکړي خیراتي ختم پې مه کوه نو پوهوی خلک او ترغیب په صدقه کې ورکوي صدقې نه یې مه منع کوه سمه
یتیم چې ته ولی د یتیم متولی یتیم تخفل مالونه ورکا څنګه چې تګي ورسره ونه او داسې ونه کې چې خبيث مال په طیب بدل کې یعنی طیب ته وانه ځان نه کېږي او خبيث هغه لا ورکا دا هغه در سره څه شي پروتي هغه بدل کې والا دا ونه مګر دا مالونه خپل د غیر مال سره البته که هغه کې د اصلاح پیدا وي نو خیر دی اوس که د یتیم مال له جدا ډوډۍ پخې جدا هندګلې پخې جدا ترکاري نو د هغه تاوان نه وي او چې ځان سره شریک کړي نو هغه باندې به لږ حصه راځي نو هغه شی بچی چې کوم کې د یتیم خیر وي مال سره ګډ او والله یعلم المفسد من المصلح امام محمد صاحب شاګرد او په لاره وفات شو په سفر نو دا هغه مال نه پیسې واغشته او کفن دفن یې کړو چې ورته دا خو د مراواشته او ورثونه تاسو نه کړی هغه والله يعلم المفسد من المصلح امام ابو یوسف سے تربا یتیمان مارو نو دغه پکې مضاربت کو نیمه ګټه به هغه ته پرې خو د نیمه وې په ځان لا واشته او دا جایز ده که تاسو سره د یتیمان 2 لک روپے او 2 لک اسه پرتی نو خدای چې کاروبار پکې وکړه چې ګټه وشي نو دا هم پیدا ده ستام پیدا ده ته به د عمل په وجه والي او هغه به د سرمایې د وجه نه والي نو د یتیمانو په مال کې مضاربت هم کولی شي تجارت هم کولی شي خو چې نیت کې پکې د هغه د خیر هم وي الله آپ کتاب تفسیر کی ماتے گران و تفاسیر کی ویلم رسول اللہ اباب قول اللہ عز وجل وقت الیتامى یتیمان باندې ازمیخ کاوه چې د استفیح نه ده تصرف په خپل مال کې صحیح کوي فن ارستم منهم رشدا که رشدم پښولی ده سم تصرف نو ورکه مال کو استفیح وي نو به مورک امام ابو حنیفه وی چې 25 کال تورثه دې زمانه د رشد تورثه به ورکه هغه حجر په درو صورتونو کې وای په سبا کې په جنون کې فارقیت او صاحبین ورسره ذات نورم وای ومال الوصیه یعمل فی مال الیتیم وصیه مال د یتیم په مال د یتیم کې تصرف ټول شي او دې ته قریم شي به قدر عمالته په قدر د خپل عمل د خرچه اوس د محتممان چې دي د دې حکم د ولی د ایتام دی د طالبانو په نوم او د هغې دپاره سره غونډی نو دومره پیغشتي چې په قدر د خپل عمل او د خپل ضرورت زیات تصرف به پکې نه کوي او محتممي دا ولایت د یتیمانو تاسو یتیمان او محتمم ولی وي اوس اکثر محتممان چې څه شي راشي کور ته وغلی غټې مدرسې دي چې چیلې راشي کور ته وغلی او طالبانو د غوی غوښه پرېږدي تانونه د کپړو ما لیدلي دي په خپله دې وجه نه محتممې ته په وس غاړه موږ د یو ښه شی نه دې کې خطره زیاته ده په نسبت د خیر عمر سے بحث مکر سمغا تو ذل ذکر کے ہر دل کی جدا مسئلہ ثابت ہے ہاں باب قول اللہ تعالی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يكونون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا سوق چې یتیمان مال خوري نو دې خېټه کې ورکه ما د خپل استاد سره نوریدل یو جل انګريزانو خيار کینو دي د قران شریف ترجمه ساتي او ګور بحری جس کپتان او عیسائی او انګريز او مسلمانانم پکې سارو سي سایان سنگار دے درش کپنے بھی شریک نو یو ځل جذب سمندر میانس کې بند شو بجلی پکې ختم اور پکې حیران شو پکې ارک او سمندر دې چپی یو هغه کپتان ویره داسې مسلمان چې یتیمانو مالې خورلي چا به شرم غږ نوې خیر دې به عزت تاسو ته پیدا وکړي یو پاتې دی او د یتیمانو مال سره ویرونه پاتې و د هغې مال زه خورم وی خلاص څادر یې راواچو د هغه په سینې مږه پړق شو چې څادر اور واغېست
خدا غین جس کے اورو لگا ما آیات کرتے لئے ان الذین یکونون اموال یتاما ظلم انما ینفی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا لذین اور ما پخپلو لس سامن تاکپل استاد نوری دلی بچ کتابی مسئلہ نا سامن خطرناک گناہونو کې یو گناہ دار چې اکل مال یتیم مال دا چلوریان خرسی دام په دې گناہ کې داخل او خذل میراث نه ورکړي دام په دې کې داخل بلوچستان کې لوی مليان غرق په ګناه واري انت خذل میراث نه ورکړي دا ظلم سم بل نسخه ده کنه بیا خو دې تاجت نو دوه نسخې چې یو د باجو یو د بار ځای کوي د یتیم چې ښه طریقه ده چې خیرخواهانې راجمع شي او د هغه نږدې خپل او به ګورې چې د ده د مال کې زه تصرف کومه څنګه وکړم چې ده پکې فایده وي نو هغه به وکړي وکانه طاووسون اذا سئل عن شیء من امر الیتامى طاووس چې به د یتیمانو د مال تپوس شو هغه به ووایي والله یعلم المفسد من المصلح بعض څیزونه خدای پاک د انسان نیت ته پرېښي دي چې ته پکې کومه اراده لرې نو که ښه اراده دي خدای به ثواب درکوي او که بده اراده دي د هغې عقاب دی وقال عطاء فی یتامى الصغیر والکبیر یتیمان پاتې صغیر و کبیر ينفق الولی على كل انسان بقدره من حصته چې خرچ مشترک کوي که نه نو ماشوم نه او غړی دوه ډوډۍ خوري نو په هغه حساب به دې کوي هغه پسې او پنځه حصه راولي او څلور حصې به دې غټ سړي پسې راولي داسې به نه کوي چې ماشوم د درو کالو دی او بل طرف ته غټ سړی د څلوېښتو کالو او د دواړو خرچه یو شانتي دي بعد استخدام الیتیم فی السفر والحضر یتیم نه کار اخیستل په سفر او حضر کې یتیمانو مسله شو د وصیت او د وقفونو نو خیر دی دا ظلم نه دی تا سره واري یتیم ناری مرد او سبق در سره وای نو ډوډۍ پې غوستی شي وظیفه پې راوړی شي اوبه پې راوړی شي خدمت پې کولی شي دا ظلم نه دی ته به یې په نیت د تربیت کې اذا کان له صلاحه چې د خدمت کې د هغه خیر وي د ظلم خدمت ورته نه کړي ونظر الام وزوجها الیتیم مور او خاوند د یتیم په حق کې اصلاح کولی شي اوس انس صاحب وړوکی و او مور یې خپله ده ام سلیم خو پلار یې پلندرو او د یتیمو پلار یې مړو نو مور او پلار دواړو به د ده باندې خدمت کوي خو هغې کې د ده خیرخواهي وه ځکه حضور مبارک ابو طلحه ته وایي ماله یو ماشوم وګوره څوک ماشومان دا کار نشته چې خدمت راله کوي نو مور او د پلندر دواړو په اتفاق انس صاحب خادم وګرځو د سید الکائنات نو دې کې د هغې اصلاح وه او لوی شرف سم او باب ندا وقف ارضا ما د حضور لس کاله الکو ګورې و غلام کیسن یو خیار بیا ولا زه بوتلم مور او پلند ما لس کاله د حضور خدمت کړی دی ما ته چېرته دا نه دي ویلی کړی وایي یو ځای یو ګلم اواز کمه نو هلکان سره ودرېدم سړي کور کې ناست په انتظار نو چې زه ورنغلم نو ما پسې راووت نو چې راووتې چې زه ولیدلم که نه چې ماشوم وی ما نه دي لیدلی د شا نه راغی غلی زما په سترګو لاس کېښود داسې ما ورته ویل څوک یې پرېمېده بیا ورته یم څوک یې پرېږده نو چې لاسونه مې پرې لرې کړې چې ما وکتل چې د هغه قار وکنې څه بل څه ووایي خو په سترګو یې را لاس کېښود نو چې ما ویل لرې که څوک یې چې مې وکړه هغه د نو راته خبر رایاده شوه چې زه خو دلې ګلې وقفار ته ملم یم دی وایي که سړی ځمکه وقف چې په هغه وخت سره حدود بیان نه کړي نو خیر دی احناف خپلو کتابونه کوي د حد بیان به کوي مشاع به نه نو حدود وخت کې تعین نه کړي وخت کې به وکړي یا مخکې نه معلومې نو حد بندۍ ته حاجت نشته اوس ابو طلحه چې باغ خاص که د خدای په نوم اخو معلوم باغ و د هغې کې حدودو ته حاجت نو
چې هغه باغ چې د فلان کې ته خي طرف ځمکه ده او د فلان کې ته ګس طرف ځمکه ده او د فلان کې ته نورخاته ځمکه، دا بیان ته حاجت نشته چې معلومه وي په خارج کې. خو دې د اطلاق نه یو عموم ثابتی چې سړی ځمکه وقف کړي حدود یې بیان نه کړي نو وقف یې صحیح دی. مونږ وی وقف یې صحیح دی که مفضین ذاته نه شوه، وقف یې صحیح دی که حدود یې مخکې نه معلومې، وقف یې صحیح دی که په وخت تسلیم کې اوس پاري راځه درته قدمونه علم طالبانو دا ستاسو ځمکه شه یا د مدرسې ځمکه شه څه صدقه دغه شه. او صدقه د ځمکې کې او که وقف کې. اوس بیا د ابو طلحه قصه ذکر کوي، خو د کوم باغ د خدای په نوم ورکه بیروحا هغه معلوم باغ او د جماعت مخې ته اوس ټول په جماعت کې راغلی دی، اقیم په جماعت کې دننه راغلی باب ملک فهد باندې ورشئ که نه دا دروازه یاد لرئ نو ګس طرف ته د کوی نښه وه مخکې هغه اوس هغه نښه یې لر کړه، ځکه د انډونیشیا او ملیشیا خلک دا شوافیو کې بدعت زیات هغه به راتلل هغه به یې ښکلو بیا هغه نښه نو هغوی خو د دې څیزونو ډېر سخت مخالف وي نو هغه نښه یې ختم کړه کې پې لیکلي هنا بیروحا دلته د بیروحا هغه دغه دی. او زمونږ زمانه کې چې مسجد وړوکی نو د هغې او د باغ په منځ کې لوی سړکونه او دوکانونو زه خو په کوڅه ورغلم د هغې سره یو هندوستاني حکیم دوکان و کله به هغه له ورتلم خو دغه و چې معلوم شیز که حدود لکه ته زما هغه باغ چې پلانکي ځای کې دی به ټیک ده هغه باغ خو معلوم ده سمه دا هغه شیوع پسې لاړه دا په بیع د مشاع او په هبه د مشاع کې مسئلې تېرې شوې. بیع د مشاع صحیح ده او هبه د مشاع صحیح نه ده، ځکه بیع عقد قوي دی تمام عقد په عقد راځي، قبض پکې ضروري نه دی، او هبه عقد ضعیف دی د دې تمام په قبض راځي او قبض په مشاع کې کېدی نه شي. نو د هبې د وصیت او د صدقې یو حکم ځکه نو مفضي تنازع ته نه کېده او یا په وخت ورکولو کې به معلومه کړه چې بس ما ځمکه دوه جربه مې خیرات کړه مدرسې ته خو راځئ چې ورته جدا کړم نو جدا یې کړه ورته نو بس صحیح شوه. اگر چې په وخت عقد کې تعین د حدودونو کې چې مشرق جانب مغرب جانب دا ونه وی خو په وخت د تسلیم کې به حد بیان شي یا ما ته وایي چې جګړه پکې رانه شي او ټول پرې راځي نو دی وی که جماعت کې او ځمکه مشاهده کړي لکه بن النجارو چې ځمکه جماعت ته وقف کړه هغه صحیح وه په خارج کې معلومه وه نه وقف کې به لیکل کې ما بعد الموت تم او وقف داسې شی دی چې فقیر غني ټولو ته کولی شي حکم یې د نظر او د زکات نه دی دا د مدرسې دپاره دا د دې پلانکي خاندان دپاره شو که خاندان غني وي او که فقیر وي ته ورته وقف کولی شي لکه سیت قرباني وصیت او وقف هبه هدیه دا فقیر او مالدار ټولو ته کولی شي سمه جمعه دپاره ځمکه وقف دا یان در امام ابو حنیفه اصل کې دا وایي ځمکه په وقف کې د مالک د نوزي خو بس تصدق بالمسیح او اصل د ده په ملک کې پاتې ده او دا نور علما وایي نه د ده د ملک نه ووتله نو امام ابو حنیفه وایي د ده د ملک نه نوزي خو تصدق دی بالمنافع او ځمکه بنده ده ځکه داسې ځمکه نه چې بې مالکه نه البته که د جماعت ځمکه یې وقف نه هغه ووتله یا هغه ځمکه چې په هغې قاضي حکم وکړي چې دا د ده ملک نه ووتله نو بیا وسېده نو د جماعت وقف کې بیا رجوع نه شي کولی او د ده ملک نه وتلی ده سمه دا بله مسله ده وقف منقول لوا دی که نه امام ابو حنیفه وقف په غیر منقولاتو کې وایي ځمکه کې دکان کې باغونو کې او منقولاتو کې نه وایي او صاحبین او دا نور علما متاخرین ټول وایي وقف په منقولاتو کې صحیح دی اسونو کې روپو کې کتابونو کې او فتوا په دی ده نو دی بیان د وقف د منقولاتو کول غواړي دې ته ګورئ باب وقف الدواب والقراء والعروض والسامع که سړی څاروي وقف کړي قراء اسونه والعروض او سامانونه والصامت او نقد مال
صامت نقد مال توي. وقال زهري سے بھئی فی من جعل 1000 دینار فی سبیل اللہ کچازر اشرف صدائر مثلا ودهو ایو کچتر اشرف پردی او دری معصی خیرات کاوا. بعض خلق دا سکی کہ سرمایہ با محفوظ او گٹھ بے خیرات کے یتجر بها غلام توی تجارت پکی کاوا. وجعل ربحه صدقت المساکین فخلی انوی کوئی یعنی قید پکی ذکر نکی شرطان فعملا دی صدقه دا مساکین دا پارک والاقربین او اقربین دا پارک وحل الرجل ان یاکل من لبح تلک الالف شیئا دی دا دی اخپل گٹی نسخوڑیشی وإن لم يكن جعل ربحها صدقة للمساكين اگر چی شرطن دانیوی دی الفاظ تلونه یو سڑی وی چی دا زر اشرفی تجارت پی کوا او دا خدای پنم خیرات کوا اغی پا مساکینو کی خیرات کی عملات خود پا اشتراک کی دانی ویلی چی صرف مساکینو لبی ورکی نو دین اخپل فیدا غشتیشی کنا او غشتیشی تے او که اشتراکی کری چی دا دی سمرا پیسی رازی مساکینو لبی ورکی نبیتی پخپل نشی خوڑے نو دی رنبی سر بقید عملا نو باسے وجعل ربحه صدقتا یعنی عملا ورکی صدق مساکینو تا او وإن لم يكن جعل ربحها شرطا صدقت للمساکین او شرطی نیخی چی مساکینو تا دی پارے نورم بی سر قید دا عملا نو باسے دی دیب سر بقید دا شرطا نو باسے یعنی او سڑی پیسے گتا خیرات کی مساکینو لورکی طالبانو لا خو اشتراطی نیکڑی پا وقت کتابت واقت کی نو دیتے فیدا رشتیش او که اشتراطی کڑی دا با گتا بے دا مساکینو وی لکلی وی یا پخلیوی نو بیتی نشان قال لیس لہو ان یاکل منها او که تغییر بے بنفرتے دیدہ سے جواب کی جدوارو صورتوں کی تنیشی پڑھے کہ اشتراطی کڑی کنیشی کڑی خوچ عملے نے مساکینو دا پارا کڑی نو دینشی کڑی اور مثال کیا کہ اصخی وری زمان مذہب کی کولیشی اشتراطی نی کی آدھئی چا عمر سے بیو سریل ور آغا بے خرساو نو دپا آغشتو نو حضور مبارک ورطوی تمالا نو دا مقصد دارے چا دا اسی ورکڑی دے او حضور مبارک رجوع بالبیم خوخینا نو رجوع پا مفتا کی بیسنگا خوخ کی وی پا بایت قربان علمینوی پا بایم تمالا نو دا بائی پا شکل کم رجوع خوخا نکلا خدا آیال دارے اگا وقفو کو تصدقو اگا اس وقفو کو اگلے ورکڑو چی داستا اگلے ورکڑو نو تصدق کے پہ اتفاق دا امت رجوع نوی او وقف کو پخپل دووی کہ وقف کے پخپل واقف داغینا فیدا غشتی شی ذکر کل واقف پخپل متولیوی او کل بل سری متولیوی لکا مخ کے باب چی تیر شو نو یو وقف تی یو صدقه را دا دا چکم مثال ویلی دا دا صدقی لی ذکر آغا ولا اسور که برمتی دا استاشو ذکر آغا خرساو کن که وقف سبنیش خرسول او دا تی آغشتل نو حضور ورطا امانت نو دیوی چی دغی صورت کی چی حضور مبارک پا بایم دی منع کرده نو پا مفتا بیسنگ اخری اما ارتوی پا بایا کی زکا منع که چی دا صدقه او رجوع فی صدقه ممنوع علا پا اتفاق دا امت او یو وقف تی وقف چی بم رجوع نکی خو فیدت غشتیشی لکه سلی ازمک وقف کی دیت فیدا غشتیشی کور وقف کی دیت فیدا غشتیشی لکه مخی دا پخفل باب ذکر انا قیم دا وقف نگران دا وقف او دے خرچه کولی شی دا وقف نا یو رباط دا تاوالا دے پا عربو کزمکی کورونا خلق جوڑ کے رباط پینم چیرے نا ایکی مساکین فقیرانو سیگی نو بعد پکرے ورکی پکا مکرے نو دیتے فیدا رشتیش ابن حمام عینی ابن حجر دادری والا استادانو پا جامع اثر کی حافظ ابن حجر درس تا حدیث کا او عینی با درس تا فقہ کا ابن حمام با درس تا اصول فقہ کا دری والا دیو زمانے عینی تی لگ مشر دا ابن حجر نا ابن حمام دا دوارون لکشر ابن حجر استاد شر او ابن حجر دا عینی شاگر شر سلور حدیث ہے تیز ذکر
ابن اثر کے استادان ابن حمام تنخانہ فمحت بیکو متولیو دا ابن حجر و عینی دوارو تنخواگان اشت ابن حجر و سر قاضی قضاتم عینی دا عین معارب کلیو شام کی کلی عین معارب مداغین راغلو لارے دلتونو دین بے مصر کے اسیدہ ذکر ورطا عینی ہوئی ابن حجر دا اسقلان دا اسقلان فلسطین و غزہ علاقہ دا دین پا مصر کے اسیدہ او خاصی التکی خاص ابن حمام با دا وقف پا پیسو گزارا کولا دا رباط متولیو واقف قیم دا وقف فیدا غشتیشی دا وقفنا نو کل پخپل سڑی واقف متولیوی او کل بل سڑی دیتا گورے ما ترکتو بعد نفقت نسائی زما دا خودو دا خرچین علاوہ و معونت عاملی معونت ستوئی نفقه خفیته وي چې څومره ضرورت یې ورکوي به او معونت بدل له خدمت ته وایي قدر د عمالې معونت عاملې محنت د عاملې د هغې نه ګوره هغې نه پیسې اخیستې شي که نه پاک وي د عامل نه عوا او زما د علاوه چې څومره د دې زموږ آمدني دا به ټول د خدای په نوم نو معونت د عامل هم ترې مستثنا کړه او نفقه د بیبیانو هم ترې مستثنا کړه سمه معونت دا عامل اغا غشتیش نو متولی دا وقف نا پیدا غشتیش پا قدر دا عمل زیادنا او سڑیز مکہ وقف کرو دان لپکی شرطی لکہ حضرت عثمان کوئی واغشت دا یہودینا گران پا 100,000 روپے اوی زمان پکی بور قولم چه سمر مسلمانانو بوری زمان تولم واقف دا خپل شین پیدا غشتیش دیتا گوره انس صاحب یو کور وقف کړو نو چې دی براغی مدینه ته نو هغې کې به اوسېده نو فیدې ته په خپله واغشته وتصدق زبیر کورونه وقف کړو نو خو بیا دیتا گوره چې کومه لور به یې مطلقه شوې وه نو هغې ته به یې زما د وقف کورونو کې وکړه خو که کله د خاوند وکړو نو بیا کور دی په خاوند دی نو د لور خرچه خو په پلارې نو چې لور ته فیده اخیستې شي خو دم ته فیده واخیستې شي ځکه خرچه د لور په پلارې نو دا گویا پا خپل فیدا غشتلی لکه سړی چلوانی وی مالا پیسې مرا کهو زما د حساب اخلا ورکا خو د حساب اخلا ورکا خو تالی درکړه نو زبیر صاحب کورونه وقف کړو او مردودی ته بیا د بناتو کې وی مردوده معنی مطلقه ان تسکن غیر مضرة ولا مضر بها زما د کور وقف کې اوسېږه خو نه به چاته ضرر رسې نه به تا ته څوک ضرر در رسې فین استغنت بزوجن او که خاوند دی او که میړه یې وکړه نو فلیس لها حقا وی دی که حق دی نشته بیا دی په خاوند وجعل ابن عمر نصیبه من دار عمر صاحب کورو ته په میراث کې پاتې شو سره د رونو نه شوه زما په خاندان کې چې څوک هغې پکې اوسېدی شي او حضرت عثمان چې بند شو او باغیان چې چاپېره ولاړو نو د سر راوچت وی اے خلو تاسو تا قسم پا خدای چون او صحابه یادم صحابه پکینو خدا غدا خیالو چه صحابه پکیشتا الستم ورفتنا چی جوڑا شی کنا کل دا غی پتن لگی نیکانم پکی داخل شی او دا غی مزی خراب و خلق سره نو دا فتنه یهودیانو جوڑا کرده و بعد داخل شی وی تاسو تا معلومه دا چه حضور ویلو من حفر بیر روما کچاو کنست بیر درومی کنستل نمراد اغشتل دیلتا کچاو اغشتل بیر درومی اغدا پارا جنت تے نو ما ستاسو دا پارا واغشت او تاسو داندی اوریدلی چه حضور ویلیو کچا جیش العسرت لا تبوک مجاہدین لسامان تیار کا اغدا پارا جنت تے نو ما والا سامان تیار کا اٹول وی سیب ٹکوے نو عثمان سیب دا کی وقف کرده او سمشتا او برخه بیتی اخفلا مورا واقف د خپل نه پیدا غشتیش کې مصاحبتي وړي نه به به په خپل نو او کې اشتراطي نه وړي شي عمر ته بیلو په خپل وقف کې چې متولی ته پیدا غشتي شي نو دی وی وقلن کلمه په خپل واقفي کله غیر د واقف نه ورل جایز دي باب نه ځان بس
داله ګران نو شاګرد الحمدلله شیخ الحدیث هم دی دا غینم دستار بندي ده زه ولا ورځم او بخاری ختم ورته کوم هفتې دروازه نه به 9 بجې حاضر ان شاء الله شیخ چرته اعلان وکړي لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه باب وقف الدواء والقراء والعروض والصامت باب د بیان د مشروعیت او د جواز د وقف د سعرو د اسنو او د سامان او د نقد مال امام ابو حنیفه د وقف د منقولات نه د قائله او صاحبین قائله د متأخرین او فتوا په قول د صاحبینو دې کې بیان د وقف د منقولات ذکر کوي وقال الزهري في من جعل دې تخیال کا زهري سے وای چاته پوښتنه چې څنګه راته د خدای په لار کې وقف کړی او غلام ته ورکی چې تجارت پکې کوا وجعل ربحه صدقه للمساکین او دا غي ګټه مسکینانو ته ورکي عملا ما در تقید بیلی و عملا نو حل الرجل ان یاکل من ربح تلك لا شيئا دا دغه ګټه نه څه شي پوری شي وان لم يكن جعل ربحه صدقه للمساکین ګور مخکې و جعل ربحه صدقه دی وی وان لم يكن جعل ربحه نو دا دیم نمراد اشتراط ته اگر چې شرط کې دا نه خي چې ربح د مساکینو دا او سړی زرا شرفه تاجر غلام لور کې چې تجارت وکوا او ګټه مسکینانو لور کوا د دې ګټه نه دی خپل خوړی شي کنه اگر چې اشتراط دا نه کړی چې مسکینان خامخاوي او د مخکې سره ما یو لفظ وی عملا او د دیم سره نرته وی شرطا عملا خو مساکینو لور کوي خو په وخت عقد کې دا شرط نه خي چې خامخا به د مسکینانو وي نو دې د دې نه فایده غشتي شي قال ليس له ان يأكل منها دې ته خوراک نشي کولی د زهري صاحب د کلام نه دا معلومه شوه که سړي وقف پوی کړي او نو ګټې نه څه نه خوړی اوس د دم داره ده که نه دې د زهري صاحب دا کلام څه ذکر کوي زهري صاحب کلام صرف په دې غرض نقل کوي چې وقف د منقولاتو صحیح دی اخر روپے وی که ساروی وی که میخی که غویان اوس دا دیوه مسئله چې پیدا تی اغشتی شي کنه نو دا ابواب خو مخکم کې خودل ورستم چې دا وقف نه واقف پیدا اغشتی شي او زمونږ مسلک دا چې واقف د وقف نه پیدا اغشتی شي البته که دا تفصیلو کې چې دی وقف نه پیدا د واقف اغشتل لواغنی او وقف کده من غیر منقولاتی لکه ځمکه دکان کورونه رباط او کده منقولاتی نو بیا یې نشي اغشتی خداړو دغه تفصیل ته اشاره نه کړی ځکه مخکې ابواب کې دوی هل ينتفع الواقف بوقفه واقف د وقف نه پیدا اغشتی شي نو دې د زهري صاحب کلام صرف په دې غرض ذکر کوي چې د وقف د منقولات راغلی دی ځکه زهري صاحب نه دا تپوس شي او یې نشي دی نو معلومه دا شوه چې وقف د روپیو راواکه نو دې صرف د بیان د وقف د منقولاتو دپاره د زهري کلام ذکر کوي او پاتې شو پیدا اخیستل نه اخیستل نو ده د وقف نه پیدا اخیستل ذکر کړي او زمونږ مسلک هم دا دی چې واقف د وقف نه پیدا اخیستی شي البته که ده ووایي چې وقف د وقف نه پیدا اخیستی شي خو که وقف د غیر منقولات وي لکه د ځمکو دغه ذکر کړي او چې وقف د منقولات وي لکه روپۍ نه دې نه فایده نشي اخیستی او ظاهره دا چې فایده ترې اخیستی شي د زهري صاحب کلام صرف د دې دپاره ذکر کوي چې وقف د منقولاتو د پخوا نه راغلی دی پوه شوې پې د کوم راځم پې زیات نه پوهېږم نو د زهري صاحب کلام د بیان د جواز د وقف د منقولاتو دپاره نقل بس دا نو ګوره باب دا وقفات او بین او اشترط النفس مثل دلائل المسلمین دا جائز دی لکه انس صاحب چې یو کور وقف کړو نو شراب هغه نه فایده به یې ترې اخیسته
او زبیر چې خپل کورونه وقف کړو خپل لور مطلقې ته به وي چې بچی ته په دې کې اوسېږه نو بچا ته ضرر رسې نه وتا ته څه ضرر رسې او که خوند دیو کنه دیو نو به په پښنو اوسېږي نو د لور فایده غشتل هغه د پشان دي کنه ځکه د لور هغه په ده ابن عمر خپل ایسته د کور د عمر کې ادم مساکینو د خپل خاندان لپاره مقرر کړو او عثمان صاحب چې محصور شو ناغه ګوره دا وقف دا کوي ما وقف کړ او هم ته ورخوړه او تاسو عثمان لري حفر د بیر نمرا د غشتل لکی ضروري ده ما واش او حضور مبارک وی جیش العسرت لکه چا سامان تیار کما ولا تیار ک دې نورو کې مثال نه ده مثال پدې کې ده چې ما د بیر روما وقف کړو او اوس ما نه پرې ده چې پیدا ته واله معلومه ده چې واقف د وقف نه پیدا شي نو د زوري صاحب کلام په منقولات پورې خاص او عمر صاحب په وقف کې دا ویلو چې څوک متولي د وقفي نو پیدا ته غشتي شي نو دی وی وقد يليه الواقف وغيره واقف په خپل د دې کلام متولي او کله غیر هو واسع لكل تور نجاش ذکر تماموي زوري کلام کې دوه احتمال لري دغه بنیادی د دې لپاره ذکر کړی چې وقف د منقولات صحیح دي او زوري صاحب تعبیر دا زمانه روانه خدا دې خبره چې زوري صاحب کړی چې دا وقف د پیسو نه به فایده نه لري ممکن ده چې دغه جزئیه کې ورسره موافقت وي یا دې فرق کوي په مابین منقول او غیر منقول کې چې غیر منقول نه فایده غشتي شي ځکه دا مثالونه ټول د غیر منقول دي خو د منقول نه نشي خدا مثال چې ذکر کوي د بدنه دا وقف نو بدنه یو سړي شیخ روانه کړو حضور ته سور شپه نو دا بدنه هدي کول بیت الله ته دام په منځره دا وقف دی شپه ویسه بدنه نه سور شپه نه یک وخت ویسه بدنه ویلکه ارکبا سور شپه پیغمبر مخکې شیخی کوي باب رضا قال الواقف لا نقصد ثمنه الا الى الله فوجاده واقف دا وی چې پیسې د خدای نه غواړم نو دام کلمه دا وقف دا تبع نه ده او باب قول الله تعالی یا ایها الذين امنوا شاعت بینکم اذا حضر احدکم الموت حين الوصیه اسلام زوانه دا ګران آیات و مبارکه ها وصیت وخت کې بدو ګوان پیشي ذوا علم منكم ستاسو عادلان او آخران من غيركم آخران غیر دخل ولا یا آخران غیر مسلم دا غیر مسلم شهادت کو په مسلمان نکی خدا حالت سفری حالت مجبورین نه دې کسی ته ګوره آیات داسې عجیبه قرآن شریف چې احکام بیانې او واقعات او تمزمن اشاره کوي